چې شیطان د تکبر په وجه باندې الله جل جلاله وشړي. خدا تر تکبر پر بیان کړو په اخر کې دا ویلو وو چې په دې دنیا کې غټ متکبر هغه څوک چې د علماو خبرې نه اوري، دا به په ورځ د قیامت د شیطان سره پورته کیږي، دا به په جهنم کې د شیطان سره وي چې د علماو خبرې نه اوري، تر علماو د ځان غټ بولي او د بیا آیات خپل استنجا به نه یزدا، الله به د سبحان پنځه مسلې نه یزدا، او دای به دومره متکبر ذاتی چې عالم ماجن سپیکر راواخي یا عالم ماجن وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، لکه اعوذ بالله پر شیطان باندې وای دا رقم زغلی، انا د اعوذ بالله شیطان زغلی، اعوذ بالله شي ارض وای شیطان زغلی. لیکن نن سبا د رسول الله په امت کې دغه رقم کسان دي چې د علماو د خبرو څخه دغه زغلی لکه شیطانان چې زغلی. خدا به په ورځ د قیامت الله جل جلاله د شیطان سره پورته کوي او دا به تر قیامت دغه گمراه او جاهل بیا به شي خبر هم نه وي، بیا به شي باندې خبر هم نه وي چې د علماو خبره څوک نه اوري په تکبر رقم باندې ولاړ شي. که یو عالم لمونځ درشي هم دی لکه متکبر ولاړ وي، که یو عالم د دنیا او د آخرت خبرې کوي قال الله وقال رسول وای هم دی لکه متکبر ولاړ وي. خدا به ان شاء الله تعالی ود د پورز د قیامت او په قبر کې معلوم شي چې دا عالم ملامت او ظالم کته ملامت وي، دا عالم وتا ته غلطي خبرې کولې کسمه خبرې کولې، دا په پورز د قیامت ان شاء الله تعالی او ار چاته معلوم شي. خو الحمدلله و د عدل او د انصاف راتسته دا ډېر د الله جل جلاله عظیم احسانات.